سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینا مخکی په ویډیو نمبر 5 کې د اودس نواقض او مکروهات تیر شو. نن به په ویډیو نمبر 6 کې د تیمم طریقه او د تیمم فرایض وایو. او تیمم د ټول نه پهله تیمم وایسته. تیمم په پاکه خاورې سره یا په داسې شي سره چې هغه د خاورې په حکم کې وي، په هغې سره بدن د نجاست حکمیه نه پاکولو ته تیمم وایي. اوس تیمم په کوم وخت کې جایز دی؟ تیمم په هغه وخت کې جایز دی چې کله تا سره 1 میل فاصله کې اوبه نه او یا اوبه وي خو ته داسې بیمارې ته وایې چې که زه چېرته په اوبو باندې اودس وکړمه یا اوبه یخي، ته وایې چې زه په دې اودس وکړمه نو زه به په دې باندې هلاک شمه، یعنې زما یا به دا مرض زما زیات شي او یا به د دې د لاسه زه به چېرته هلاک شمه، نو بیا په دغه وخت کې تیمم کول جایز دی. نو تیمم په کومو شیانو باندې جایز دی؟ تیمم په هغه شیانو باندې جایز دی چې هغه د ځمکې د جنس نه وي، لکه کاڼی شو، شګه شوه، خښته شوه وغیره، دغه رنګ چې کوم د ځمکې د جنس نه دي. تیمم دپاره پهله 3 فرض دي. پهله نیت کول دا فرض دي، یعنی نیت داسې چې زه تیمم د فرض مونځ دپاره کوم، یا تیمم زه د نفل مونځ دپاره کوم، یا تیمم زه د قرآن تلاوت دپاره کوم. چې هر څه دپاره کې یا اودس دپاره کې یا جنابت غسل دپاره، نو نیت کول دا د ټول نه پهله دا فرض دی، ضروري دی. او په اودس کې نیت ضروري نه دی، سنت ته چا وویل او چا ونه ویل بس اودس بیا هم کېږي، خو تیمم کې دا شرط دی چې چا نیت ونه کړو تیمم یې نه کېږي، باطل دی تیمم. 2 نمبر شرط دا چې ټول مخ مسح کول دا فرض دی، چې یو اسم باقي پاتې نشي، دا تیمم کې فرض دی. او 3 دواړه لاسونه سره د سنګلو مسح کول دا فرض دی. نو 3 فرض شو، پهله نیت کول، 2 ټول مخ مسح کول، 3 لاسونه سره د سنګلو مسح کول دا فرض دی. نو اوس تیمم دپاره 3 شرط دي. پهله شرط دا دی چې تیمم په هغه شیانو باندې جایز دی چې هغه سوځولو سره ایره کېږي نه، یعنې د دې الټه داسې دی لکه لرګی شو دا سوځي، کاغذ شو، کپړه شوه وغیره، پلاستیک شو دا سوځي، په اور سره چې سوځی نو سوځولی کېږي، ایره کېږي، نو په دې باندې تیمم کول جایز نه دي. او د دې الټ خاوره شوله، کاڼی شو، دا په اور سره نه سوځي، نو په دې باندې تیمم جایز دی. 2 نمبر چې ویلي کولو سره یعنې نرمولو سره نرمیږي نه، لکه د دې الټه سونه، چاندي، اوسپنه، دا چې کله ته نرمې په اور وغیره سره دا نرمیږي، ویلي کېږي. نو چې کوم شی نه ویلي کېږي نه په هغې باندې تیمم جایز دی، چې په کوم شی نه چې ویلي کېږي په هغې جایز نه دی. 3 نمبر چې په ځمکه کېږدي څه وخته پورې او هغه خرابېږي نه، په هغه شیانو تیمم جایز دی، لکه خاوره شوله، خښته شوله او کاڼی شو وغیره. او هغه شی نه اوس لکه لرګی شولو، دا چې ته په ځمکه باندې کېږدي نو دا څه وخت بعد خرابېږي، یا اوسپنه شوله دا څه وخته پورې پرته وي په ځمکه نو زنګ ورته لګي، خرابېږي، نو په دې شیانو باندې بیا تیمم جایز نه دی. لیکن دې سره دا خبره هم یاد ساتئ چې کله په دې لرګي باندې یا په دې کاغذ یا په کپړه وغیره په شیشه باندې په دې د پاسه ګرد پروت وي، خاوره پرته وي، نو په دې باندې ګوره یاد ساتئ چې په دې باندې تیمم جایز دی او صحیح دی.
یعنی داسې به ووایو چې په لرګي او کپړه کاغذ باندې تیمم جایز نه دی، بلکې د دې د پاسه چې کوم ګرد او غبار دی په دې باندې تیمم جایز دی. بیا د ټول نه پهله نیت په وکړي. نیت چې د کله وکړو نو بیا به یو ضرب ووهئ. بهتره طریقه ده چې لږ مخکې وروسته به همداسې بولئ. بیا که چېرته لاسونو پسې زیاته خاوره وي نو بیا به لاسونه معمولي داسې خپل منځ کې داسې کړي. که بیا هم ډېره دیته وي نو بیا به پوکي سره هم دغه کولی شو داسې، خو داسې به نه کړې چې مکمل ته خاوره لاسونه ناخوا کړي، مکمل به نه صفا کړي لاسونه. که ډېره دیته وي ورپسې پیله داسې، که بیا هم ډېره دیته وي پوکي سره هم خوا کولی شو. او بیا د هغې نه بعد به دا دواړه لاسونه داسې په دې مخ باندې راکاږي، داسې دې ځای نه به شروع کړي، داسې به راځئ تر اخره پورې چې یو حصه باقي پاتې نه شي مخکې. دویم نمبر بیا بل ضرب ووهئ. بهتره طریقه ده چې لږ مخکې وروسته بیا بوځئ او بیا که ډېره خاوره نو معمولي داسې بیا کړي. او بیا به د ګس لاس په ذریعې سره د ښي لاس مسحه وکړي، یعنې ګس لاس به پې داسې راولي تر دې سنګلو پورې به داسې راشي. او بیا به داسې الټه ګیلاس او الټه سایډ نه به پې داسې راشي، دا مسحه شو. بیا به د ښي لاس په ذریعې سره د ګس لاس مسحه وکړي، داسې به شروع شي، داسې به راځي، داسې دې سنګلو پورې به راشي، بیا به الټه داسې راشي، نو دا مسحه شوله. او دې کې هم داسې مسحه وکړئ چې یو حصه باقي پاتې نه شي لاس کې. نو دا تیمم طریقه شوله. او ضروري مسایل بیانول ډېر اهم وي. یو سفر کې صحابه کرام روانو او یو صحابي ته د غسل کولو ضرورت شو، نو بیا صحابه کرام هغه ټایم کې دا مسئله ورته یاده نه وه، نو صحابه کرامو ته دې مسئلې پته نه وه، نو بیا هغه صحابي په دغه ټایم کې یخني هم ډېره وه او اوبه هم انتهایي یخې وې، نو صحابي په غذا کې ټول بدن یې زخمي و، نو چې کله یې په هغه یخو اوبو ولامبل او غسل یې پرې وکړو، نو د هغې د وجې نه هغه زخمونو ته اوبه ورسېدې او هغه یخې اوبه زخمونو ته دننه شوې. چې کله انور راوختلو نو هغه صحابي هغه وفات شولو. نو بیا چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې ایها الظلمه قتلتموه، تاسو ظلم وکړو هغه لرم قتل کو. نو دې نه معلومیږي دا چې ضروري مسایل بیانول دا یو اهم فریضه ده، یعنې تا ته یو علم راورسېدو تا دپاره دا فرض عین دی چې ته بل مسلمان ته ورسوي. نو که مونږ چېرته دا مسایل نه بیانوو نو بیا مونږ هم د دې حدیث مصداق ګرځو، ایها الظلمه، د دې حدیث لاندې مونږ ټول بیا راځو. نو الله دې د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد